کی کامیابی غواړي د زندګۍ د ټولو نه غټ راز غواړي زه به درته ویم د مولا د خولې نه واوره د مولا په الفاظو کې واوره جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے الفاظ اور احساسات کا قدر نہ ہو دو لفظ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے الفاظ اور احساسات کا قدر نہ ہو چاہے تمہارے باپ کا گھر کیوں نہ ہو چاہے تمہاری بائی کا گھر کیوں نہ ہو چاہے تمہارے ماموں کا گھر کیوں نہ ہو چاہے تمہارے چچا کا گھر کیوں نہ ہو چاہے تمہارے اولاد کا گھر کیوں نہ ہو چاہے تمہارے خالہ کا گھر کیوں نہ ہو لیکن تمہارے الفاظ احساسات کا قدر نہیں ہے اس کو چھوڑ دو تو سمجھ آیا اگر رشتہ پریرا چتا پیغام ورکو او آغا پتا کی ہی می کئی دا خزیا خوادی خواولر آولا کئی پریدا مار کو آغا خلکو تا چی پا ابتدا کی کل پتا باندی چلون یادائی اوی چی تمخامخی دی کی دو دری اقسام دی تمخامخ انسان استا شخصیت کارا دے دی دا پارا چی دا پر روان وقت کی زما لور ته پیغور نه کوي او تا ته پزله کې خدا خبره معلومه ده چې زما د خاندان او د کور نه زما د طرف نه د دې لور ته هیڅ قسمه نقصان نه ورکولی کېږي پیغور نه کېږي هغه بیا هم دا قدرول کوي لوبې راوړه کوي داسې رشته پرېږده دا زما الفاظ دي ځان سره ولی کا ته به زندګۍ کې کامیابي غواړې د ماما کور ته لاړې تا ورته خپل رای اظهار وکړو او هغه ستا د رای اظهار نه مني تا یو پالتو انسان ګڼي د دغه کور ته بیا مه ورځه ته به اوس وایه چې مولا د رشتو د جوړولو خبره کوي د ورانولو خبره نه کوي بای زما سره د انسانیت قدر را سره دی موږ د یو بابا آدم اولاد یو د یو حوا علیه السلام اولاد یو د دې دوانو د نطفې نه دا تمام انسانیت رب کریم پیدا کړی دی موږ په یو ځمکه باندې ګرځو په یو مسجد کې په یو سب کې یو ځای ودرېږو بیا ته ولې زما نه ځان اوچتې صاحبې بیا ته زما د رای قدر ولې نه کوې زما محمد مصطفیٰ علیہ السلام صحابہ کرام فرمائی مدینہ منورہ کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ الصلوۃ والسلام پس یو بوډۍ زنانه رااله دماغي حالات یې ټیک نو زما پیغمبر دلاس نه ونی وراشه ستا سره میکار دی صحابه کرام فرمایي وې دې بوډۍ زنانه رسول الله روان کړل د مدینه په کوڅو کې ګرځي من حیران یو رسول الله ور سره روان دی سمر لوی پیغمبر دے امام الانبیاء صاحب معراج حبیب اللہ بیام داغ بوډۍ زنانه سره چې دماغي حالات ټیک نه دي ور سره روان دي رسول الله علیه السلام مسکا کوي رسول الله مسکا د خندا کوي هغه زنانه روان کړل زما خوږ نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې مدینه کې تاوي صحابه وي بیا ورته چې زاوس دا کار میو نه ورته سوي او په دې مدینه کوڅو کې تاو را تاو کو حضور علیه السلام زما نبی چې دومره افضل دی او خان ګوټ یستام نبی دی ملک ګوټ یستام نبی دی مالدار استام نبی دی غریب استام نبی دی زنانه استام نبی دی زما رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خبر نه کوي دا غلی ونه زنانه سره ګرځي چې دا به سوي اخیره کوړته زاد الله نبی زا صحابه کرام حیران دي او زما عزیزا زما نبی چې کم کار نه کړو دی کې د تا ته پالتو استا ماما د استا تر د استا نیکه د استا مشر رور د کشر رور د تا ته پالتو په غلط نظر درته ګوري ستا انسانیت ورته انسانیت نه ښکاری اسی جگہ کو چھوڑ دو دا باچاخیل الفاظ ځان سره ولیکه دا غزه بیا پیدا دا زره زندګۍ د کامیابی راز تاته ویم دویم نمبر چې کله په خپل مقصود کې رواني ستا کاروبار دی ته سټوډنټ سبق وې ته طالب العلم د مدرسې قرآن حفظ کې علم کې خاندان د خلاف دی ستا رستو پروپیګنډې کېږي تا پسې کلي کې خبرې کېږي علاقه کې د پسې خبرې کېږي مثال واورئ عباد الرحمن روان دی په یو کوڅه کې تېرېږي هلته سپی دی سپي پسې غپ وکړو اواز یې پسې وکړو اوس که دا عباد الرحمن دغه سپي طرف ته وګوري ځان یادو ها دې سپي طرف ته وکتل
یای کاڼې راواغستو تیږې راواغستو دا سپی پیشتو دی به لاړ شي خو دا سپی به کلونچه کلونچه غب 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 کوي خو که ده ځان د دې سپي په غپاري باندې غلی که چې غاب په پالتو شی د کوڅې مخې ته تړلی دغه سپي نه چې کله دی پناه شي سپی غلی شي خو که ده بیا په تیږې او په کاڼي باندې ګزار وکړه دا سپی به بیا هم غافي دغه مثال د دنیا د خلکو دی که چېرته تا پسې غپاری وکړو تا پې په تیږه ګزار وکړه یعنې جواب دې ورکړو دی به بیا همیشه دپاره غاپي لکه دا سپی چې غاپي ټوله ورځ اور که تا د ده په خبرو ځان غلی کړو نه به ایثار شي خپل زګین ته کم منزل دی چېرته روان یې هلته به ورسېږي دی به صرف غپ غپ وکړي بیا به خاموشه کښېني داسې ده او که نه ده دنیا ماحول داسې دی زما وروره کامیابي دلته څوک نه وي د پښتانه وایي پاکستان ټول پنجاب وخوړو موږ داسې پاتې شو نه وروره وایي پنجابي زموږ خپې وایي نه نه ځم پنجاب ته بار بار ځم زما استادان دي په هغه خلکو کې ما یو کمال لیدلی د یو بل خپې نه وایي پښتنو تاسو خو د یو بل خپې ماتې کړې ته خو ما مولا هم چیړې ته خو ډاکټر هم نه پرېږدي استاذ کې هم ته غلطي راوباسې موږ په یو بل پسې نښتي یو غاب غاب زمونږ په یو بل پسې جوړ نه موږ یو بل په خپله تباه کړل دی په موږ کې کامیاب انسان څوک نه پرېږدي کامیاب انسان موږ په هغه پسې خبرې کوو زړونه نرم کوي محبت شروع کوي د انسان قدر وکړي زما مرۍ وچه شوه په دې خبرو همیشه دپاره د انسانیت څومره زګینو کې ما بیان وکړو او کړی مې دی نو مالته د انسانیت په الفاظو خبره کړل بس که عزیزان غریب که نه وی نو خانګوټ یې ته به خان نه غریب که نه ملک صاحب ته به ملک نه غریب که نه وی نو ستا غم او ستا کټ به د جنازې چا اوچتاو همدا غریب انسان دی غریب انسان خان دی ما ته یو شعر اکثر رایاد شي غریب انسان همیشه دپاره هر چاته خندا کوي نو دا خلک یې ډېر بد ګڼي او دې باره کې شاعر یو عجیبه غوندې کې جمله د شعر فرمایله شاعر وایي څومره چې خدمت د خلکو خر کوي څومره چې خدمت د خلکو خر کوي هومره ورته خلک سپک نظر کوي دا غریب د خلکو خدمت کوي نو دا خلک ورته سپک ګوري اخلاق چلی الفاظ یې ښایسته ګور ازمری چې خلک خوري سیری دومره ورته خلک بهادر کوي دومره ورته خلک نسبت د بهادر کوي